کله چې تاسو یاد ساتئ که نه، کله چې د سړي بچي نه کېږي، کله چې د سړي بچي نه کېږي، یعنې مسله د نارینهی هغه الله تعالی داسې صلاحیت نه دی ورکړی چې بچي وشي، د هغه ښځه بیا کوشش کوي چېره ځان له وراره خوری د چا نه ماشوم والي غټې کړي، خیال هم دی که نه. خو چې کله د ښځې بچي نه کېږي نو هغه بیا بچي نه هلي خپل خاوند له بل واده ایسته وکړي، یاره وایي زما خاوند له به الله بچي ورکړي، هغه بیا پردي بچي نه ساتي. تاسو به ډېر کم داسې کیسونه لیدلي چې د سړي بچي نه کېږي، او ډېر داسې کیسونه به تاسو لیدلي سړي کله بچي نه وي نو ښځه بیا نور بچي مچي پیدا کړي، زما خاوند نه کېږي دا ځانه غټ کړمه. خو چې کله ښځه بیماره وي نو ډېر کم کیسونه به تاسو لیدلي چې هغې ځان له بیا بچي پیدا کړي، بس وایي زه خاوند بل واده به وکړي یا مطلب څه به کوم زه، هغه بیا ځان له بچي مچي نه پیدا کوي. یا خیال دی چې یاره بس دې خاوند نه به طلاق والم، بس بل واده به ځان له وکړم، ځکه دا سړی خو سړی نه دی، بهر تقدیر څه مسایل راشي. د فرعون او د ښځې په باره کې مسله دا وه چې دلته کې دا بیماري د سړي و د ښځې نه وه، یعنې ښځه د قابل تولید وه، فرعون قابل تولید نه و، د ده بچي نه، د په مني کې علوق نه کېدو. او د ابن کثیر هم لیکلي دي چې کان لا یولد له ولد، د بچي نه کېدل. او دا خبر دی ابو حیان ادلسیم لیکلی دا بحر المحیط والا چې بچي نه کېدل، دا بیمارو. او که بالفرض دا بیمار نه وی نو ده به بیا د ښځې ته ویلې وی چې زما د سترګو یې خواله ډوډۍ نه ورکوه او د سمندر ته بیرته ګزار کړه. خو ده ته پته و چې ښځه مې د زوروره ده راباندې، ځکه زما بچي نه کېږي، اوس به بغاوت راته وکړي، نو دی اوس ومنله سره د دې خبرې نه چې دا ورته پته وه چې د دې بنو اسرائیلو هلکان به زما نه حکومت اخلي، خو چونکې د ده کمزوري وه نو ښځه باندې سترګې پټې کړې، اوس غټې که ځان نه. البته یو خبر پکې شته، یو داسې واقعاتو کې راځي، واقعاتو کې چې د فرعون لور وه ماشطه، د هغې نوم دی ماشطه، او هغه لور یې ډېره زیاته نیازبینه وه. یو ورځ یې وله یوې جنۍ بني اسرائیل جنۍ وه او هغې ورله ویښته ګمنځول چېرته د فرعون دې لور له. نو په دې دوران کې د فرعون د ښځې د لور دا سر چې ګمنځوي خو د هغې د سر نه چېرته د هغې د لاس ته ګمنځ پرېوتله، نو چېرته داسې اواز یې کړی دی، د الله نه داسې مدد غوښتلو خبره کړې ده چې الله خیر داسې اواز یې کړی دی. نو وایي دې جنۍ ورته ویل چې زما پلار دې یاد کو؟ ویل نه الله خو بل دی. ویل ښه ته زما د پلار نه بغیر بل څوک هم منې؟ نو هغه جنۍ له ویل د لور په وجه باندې سزا ورکړې ده، څنګه چې فرعون ذل اوتاد دی میخونه ټک وهل، وایي هغه جنۍ له پانسي ورکړې وه، د هغه پانسي دا وه چې په لاسونو باندې او په خپو به یې ولې میخونه ټک وهل او د سر ته د خېټلې به ولې غټې کمرې راچولې. وایي دا سزا د لور په وجه باندې وي جنۍ ورکړله، اسرائیلي جنۍ وه. نو بیا خو معلومه دا شو لوریانې وي. نو بعضې علما وایي دا لور نه و بلکې بل څوک غټه کړې ده، څوک وایي چې نه بس یو لوره شوې ده، خو د هغې نه پسې بیا بچي مچي نه کېدل، بیا نامرده شوې دی، والله اعلم. خو د بچو تذکرې داسې په صحیح حدیثو کې نه ده راغلې. د آل فرعون نه د ټول آل هغه مراد دی کوم چې د اهل کار دي، د وزیران، د مشران، د قوم، د نسل، د برادري، دا ته مراد ده. په ترکیب اضافي کې اصل جز مضافي، و آل فرعون کې دا قاعده علماء ذکر کړی ده چې آل مضاف الیه به دواړه مراد دي، مضاف الیه دواړه مراد دي. نو عالم الله تعالی ډوب کړی دی او فرعون هم ډوب کړی دی، او د موسی علیه السلام قوم لا د آل نه هم الله نجات ورکړی دی، فرعون نه هم ورکړی دی، مضاف الیه د مجموعې نه. مسله سوا مسله دا ده د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې فرعون ته چې کله حکومت میلاو شو، د یوسف علیه السلام په زمانه کې خو د بنو اسرائیل تللی دي چېرته؟ مصر ته تللی دي، مصر ته راغلی دي، مصر ته. او دی خپل اصل وطن پرېښی و چې هغه شام دی او هغه ته عمالقه و قبضه کو، او دا بنو اسرائیل راغلل مصر ته منتقل شول د یوسف علیه السلام په زمانه کې. مصر داسې ځای و چې د دې فرعون نه وړاندې هم په دې باندې د بنو اسرائیلو د مشرانو حکومتونه تیر شوي دي. او وجه دا وه چې د دې مصریانو، د دې قبطیانو، د فرعون د خاندان ظلمونه ډېر زیات مشهور او معروف، او خاص کر هغه حالاتو چې کله ابراهیم علیه السلام یو حدیث کې راغلی دی چې ابراهیم علیه السلام په لار روانو او د مصر یو بادشاه و، هغه دومره زیات بدعمله و چې کله به یې داسې جنکۍ ولیدلې ښایسته رنګ والا، د هغې سره به یې بېعزتي کوله، بدعملي به یې ورسره کوله. د ابراهیم علیه السلام او د هغې د ښځې د دې لارې په خوا باندې سفر کېدو، نو دی راونیوله او ساره چې وه زمونږ مور بیبي هغې ونیوله او دی فرعون خوا له بوتلله. کله چې ابراهیم علیه السلام
په لار باندې ودرېدو ښځې بوتلله او دا ودرېدو یوازې فورا په عبادت باندې شروع کړه مونځ یې کوو ساره چې کله لاړله تپوس یې کړی دا ستا سره ویل دا زما خور ده مطلب زما د دین خور ده او داسې یو خبره هم پکې کېږي چې دې ظالم به داسې کار کوو چې د کمې ښځې به خاون و نو د هغې بېزتي به یې کوله وي په دې وجه ابراهیم علیه السلام ورته خور ویله او مطلب یې دا توریه وه چې زما دیني خور ده اتفاق داسې و چې کله وایي فرعون د دغې زمانې او دغه بادشاه د دغې وطن او د ملک دې ښځې ته لاس ور اچول نو لاس به یې کلک ونښتو او چې لاس یې ونښتو وایي دې سارې ته یې وویلو چې ساره ته خپل شیطان ته ووایه خیال دا و چې د دې بچ دې پیریان تابع کړي خپل شیطان ته دې ووایه چې زما لاس آزاد کړي نو زه تا ته څه نه یم هغې الله ته سوال وکړو چې الله لاس یې آزاد کا چې لاس یې کله آزاد شو نو په دویم ځل باندې ورته بیا لاس واچول چې بیا ورته کله لاس واچول بیا یې لاس کلک ونښتو بیا ورته وویل چې شیطان ته دې ووایه چې زما لاس آزاد کړي حتی چې په دریم ځل باندې کله لاس ور اچول لاس یې ونښتو وعده یې ورسره وکړله چې زه به تا ته هېڅ هم نه یم بس ته زما لاس آزاد کړه چې کله لاس آزاد کورله ویل د دې باچا یو لور ده شهزادګۍ هاجره هغې ولې په خدمت کې ورکړله اخدمني آجر وي ما په خدمت کې راکړه چې ته دومره غټه ښځه یې چې ستا دومره غټه تقوا ده ستا د بدن د حفاظت دپاره زما لاس درې ځل شل شو دا جنې به ستا خدمت کوي واپس راغله او چې را روانه د ابراهیم علیه السلام په مونځ باندې ولاړ دی هغه زمانه کې مونځ کې خبرې کول جایز و ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې محیم یا ساره محیم معنا څه چلو شو د بخاري الفاظ دي نو یې سارې ورته ویلو چې امسک الله ید الفاجر واخدمني آجر الله د فاجر لاس بند کو مال په خدمت کې هاجره راکړله او دغه هاجره د سارې ابراهیم علیه السلام له په تحفه کې ورکړه دا ستا شوله ستا خدمت به کوي په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام ارمان کړ ارمان چې داسې څوک وې مسلمانان تکړه تکړه خلک وې داسې هلک را پیدا شولې داسې ځوان وې چې د دې ظالم حکومت خلاف یې کړی وې او دا خلک مسلمانان شوي او دا ظلم یې ختم کړی وې وایي د هغې زمانې د ابراهیم علیه السلام د ارمان د وجې نه دا خبره په دې بنو اسرائیلو کې تېرېدله چې الله به داسې څوک کله راپاسي داسې محمد بن قاسم به کله راځي صلاح الدین به کله راځي چې د دې ظالم په سترګو کې سترګې واچي او دغه نه بدل والي نو دا خبره په دې بنو اسرائیلو کې نسلا در نسلا روانه وه حتی چې فرعون کله باچا شو نو دا بني اسرائیل بیا په ډېر لوی تعداد کې دا خبره چلېدله نو فرعون د دې نه هېرېدلی و چې لکه دا خلک خو زیات شو هلکان یې زیات شو نو حکومت رانه والي نو خپل خلک یې راوغوښتل د هغوی سره مشوره وکړله چېرې د دې خلکو سره څه وکړو نو یو کس ول رایې ورکړی و چې څه وکړئ چې دا هلکان چې کله پیدا کېدل الله به یې ایسته وجنو به یې ورله ویل جنکۍ به زموږ خدمتونه کوي او جنکو به خدمتونه کورونو کې کول او هلکان بیا حلالول داسې څو کاله چې د هلکان ډېر په تیزۍ باندې حلال کړل ولې بیا وله چا رایې ورکړله چې رکه موږ داسې هلکان حلالوو نو زموږ دا بار خدمتونه بیا څوک کوي ښځې خو زموږ په کورونو کې خدمتونه کوي او بار هلکان خدمت کوي نو که دا هلکان داسې ختم شو موږ به څه کوو بیا ویل بیا بل حکم وکړو چېرې یو کال به هلکان حلالو بل کال به پرېږدو نو یو کال به حلالول او بل کال به پرېښودل نو په کم کال چې حلالولې په هغې موسی علیه السلام پیدا شوی دی او په کم کال کې چې نه حلالول په هغې کې هارون علیه السلام پیدا شوی دی په دې وجه باندې د هغه د ولادت په کال کې د ذبحې خبره نشته دی